او فکر مکوه د الله تعالی د طرف نه مونږ راغلی یو، تعالی مونږ تسلی او اطمینان درکو چې تا ته به د دې نه پس هیڅ قسمه تکلیف نه میلاویږي. دا ستا د دنیا آخري وخت دی. تر نن وخته پورې پتا باندې امتحانات راتلل، پتا باندې مصیبتونه راتلل، د دې روح قبض کولو په وجه پتا باندې به لږ مصیبت راځي، پتا باندې به لږ تکلیف راځي. د دې نه پس تا یو نوی ژوند شروع کیږي. د دنیا نه به ته آخرت ته لاړ شي. په آخرت کې ستا باندې هیڅ مصیبت او تکلیف نشته. ستا دپاره صرف خوشحالي ده، ستا دپاره صرف نعمتونه دي. د الله تعالی په نعمتونو کې به ته مشغول او مصروف وي. الله تعالی فرمایي چې دوی ته دا خبره هم کوي چې په تاسو باندې کوم مصیبتونه او تکلیفونه راغلي دي، په دنیا کې په تاسو باندې کوم حالات راغلي دي، د هغې په وجه به اوس په آخرت کې تاسو ته چې څه میلاویږي د هغې خوشخبري ورله ورکوي چې د یو مصیبت په بدله کې به تعالی الله کوم نعمت درکوي، د یو تکلیف په بدله کې به تعالی الله تعالی کوم نعمت درکوي. د دې ټولو مصیبتونو او د تکلیفونو په بدله کې چې تعالی به الله تعالی کوم نعمت درکوي، تعالی به الله تعالی کوم جنت درکوي، هغه ورته مخامخ کی او فرشتي ورله زیری ورکوي چې مبارک شه، ستا دپاره الله تعالی په جنت کې دا ځای مقرر کړی دی، ستا دپاره الله تعالی دا نعمتونه مقرر کړي دي. اوس دغه وخت کې دا مسلمان چې ټول ژوند هغه په ایمان باندې د پیغمبر علیه السلام په طریقې باندې او په خپل عقیده باندې ثابت پاتې شوی دی او دی په دې خپل آخري وخت کې دا مقام وویني، د فرشتو د طرف نه دا زیری وویني، د په مخ باندې مسکراهټ راشي او دی خوشحاله شي. هغه مصیبتونه او تکلیفونه چې په د باندې په دنیا کې راغلي دی په هغې باندې هم خوشحاله شي. په دې وخت کې چې دی د دنیا نه روان دی، د دنیا په دې تلو باندې هم دی خوشحاله شي، ځکه دی د یو خراب ځای نه ښه ځای ته منتقل کېږي، دی د مصیبتونو نه نعمتونو ته منتقل کېږي، د دنیا نه آخرت ته منتقل کېږي او د دنیا د غمونو نه اوس دی جنت ته منتقل کېږي. دا مسلمان بنده چې کله په قبر کې کېښودی شي، دا قبر پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا د ده دپاره د جنت د باغونو نه یو باغچه الله تعالی جوړه کړي. کمې فرشتې چې الله تعالی د ده دپاره مقرر کړي دي، چې کله هغه فرشتې راشي د ده نه سوال او جواب کوي، تپوس ترې نه کوي چې من ربک، تا په دنیا کې دومره وخت تېر که، الله تعالی درله دومره عمر درکړ او ستا پروردګار څوک و، په دې دومره ژوند کې تا د چا عبادت کو، سجده به دې چا ته کوله؟ دی ورته جواب ورکوي ربي الله الذي لا اله الا هو، زما پروردگار خو هم هغه دی چې د هغه نه علاوه په دنیا کې نور څوک معبود نشته، بل څوک خالق او مالک نشته، زما هم هغه پروردگار دی. فرشتې ترې نه تپوس کوي چې ما دینو کا، ستا مذهب او عقیده څه وه، په دنیا کې د په کم دین باندې او په کم مذهب باندې وخت تیر کو؟ دی ورله جواب ورکوي دینی الاسلام، د ما دین خو اسلام او شریعت و چې کوم پیغمبر علیه السلام مونږ ته راوړو. بیا ورته پیغمبر علیه السلام تصویر او شکل مبارک هغه مخامخ کی چې د دې سړي په باره کې ستا څه خیال دی او څه تصور دی چې دا څوک دی. اوس دا مسلمان بنده چې ټول عمر در پیغمبر علیه السلام په طریقو باندې تیر کړی دی، په خپل ژوند کې د پیغمبر علیه السلام نه دی لیدلی، خو چې کله هم فرشتې ورته هغه تصویر مخامخ کی دی به ډایرکټ وپېژني چې دا پیغمبر علیه السلام دی. دی به ورله جواب ورکړي چې دا خو هغه پیغمبر دی چې الله تعالی آخري پیغمبر دنیا ته رالیږلی، مونږ هم پې ایمان راوړو، د ده په کتاب باندې مونږ ایمان راوړی دی، د ده په دین او په شریعت باندې خو مونږ ټول ژوند تیر کړی دی. هغه فرشتې چې کله دا ټول تپوسونه ترې وکړي او دی صحیح جوابونه ورکړي، د الله تعالی د طرف نه حکم وشي چې زما دا بنده دی په خپلو سوالاتو کې کامیاب شو، د ده دپاره د جنت نه یو بستره راوړی او په دې قبر کې ورته خوره کوي او دا قبر دته دومره کلاو کوي لکه څومره چې د ده نظر لګي، او الله تعالی فرشتو ته حکم وکړي چې د ده دپاره د جنت نه یو کړکۍ ورته کلاو کوي چې د جنت هواګانې په ده باندې لګي، د جنت هغه خوشبو د ته راځي او دی د جنت نظاره کوي او په ده باندې څه مصیبت نه راځي او دی خوشحاله وي. په دنیا کې چې ده کوم نیک اعمال کړي دي، هغه نیک اعمال د یو ښایسته ځوان په شکل کې راشي، د هغه ځوان په راتلو سره په هغه قبر کې خوشبو خوره شي. دی ترې نه تپوس کوي چې من انت، ته څوک یې؟ او ستا په راتلو سره خو زه ډېر خوشحاله شوم چې ته رالې نو په دې قبر کې خوشبو خوره شوه. هغه ورله جواب ورکوي انا عملک الصالح، چې زه نیک عمل یم، د کم نیک عمل لپاره چې تا په ځان باندې خوبونه حرام کړو، د کم نیک عمل په وجه باندې چې تا په ځان باندې خواهشات حرام کړو، زه هغه ستا نیک عمل یم او زه ستا ملګری یم، په دې قبر کې به زه تا سره موجود یم. او چې کله بیا د قیامت ورځ شي، دا ملګری د دې نه ورته الله تعالی یو سورلي جوړه کړي او په هغه حالت کې دی د محشر میدان ته رواني.
پیغمبر علیه السلام فرمایي خپل صحابه کرامو ته چې الله تعالی حکم وکړي فرشتو ته چې زما دې بنده ته دا حکم وکړي نم کنومت العروس ته په دې قبر کې داسې په آرام اوده شه لکه څنګه چې د لومبنۍ شپې ناوې هغه بالکل په آرام اوده شي او هغې سره د چا کار نه وي او چې کله د محشر ورځ شي د قیامت ورځ شي نو بیا به تا فرشتې به تا د خوب نه راپاسوي. اوس دا